مولانا صاحب اسلام څه ښکلی دین ده، څه مبارک دین ده. مخکې ادب ذکر کړ، د آدابو په سلسله کې یو ادب دا چې د یو مسلمان کور ته ورځې د یو ناګهاني آفت او د یو وحشي زناور او ځنګلي زناور او د غیر مهذب انسان په شکل کې بنه ورځي چې یو دم دروازه ور خلاصه کې همداسې ور دننه شي. دا د یو وحشي زناور کار ده، دا د ځنګلي کار ده، دا د یو غیر مهذب انسان کار ده، دا د غل او د ډاکو د ظالم او د غاصب او د قاتل کار. اسلام وایي چې د ادب تقاضا دا ده چې په مهذبانه شکل به ورځي. مهذبانه شکل څه ده؟ اجازت به غواړي. سورت نور کې تاسو ټول احکام ویلي دي. چا کله چې ورځي نو له بهر نه استیزان مسنون ده او مسنونه طریقه د اجازت څه ده؟ اول به سلام وکړي بهر نه، لکه دروازه بنده ده السلام علیکم، چې سړی ستا اواز واوري پوه شي چې او دا خو ملک تنویر ده، اونس به راشي انا ملک تنویر ادخل، زه ملک تنویر یم راتلی شمه. دا مسنونه طریقه د استیزان شوه. اوس یو سړی ده استیزان نه غواړي، ورډبئ سلام ناچئ نوم نالي څوک یې زه یم، نو دا زه یم ګوره دوست یم وایي، دشمن یم وایي، خپل یم وایي، پردی یم وایي. ور کولاو که دشمن به دې ولاړ وي په کپرۍ به درته تمانچه کیږي ډز به وکړي روان وي. رسول الله په دوو موقعو صحابه ته چې یو ورته ویلي من حضور ته من وایي انا، حضور غوسه شو وایي انا خو زم یم. او بله خبره درته پته راګانه ویلې من وایي عمر وایي انصرف، د عمر په نوم ډېرو تعین یې ونه که وایي انصرف ځه. بیا ورته وویلی چې عمر لا ینصرف، عمر څنګه بیا ورته وویلی چې ځانو کره نو تا ځان ونه خود وځه چې منکر شي نو بیا سورې والکه. یو سړي حضور ته راغی ملاقات ته، حضور ته من وایي انا، وایي ځه زما صحابه کې انا نشته، ځان بخې. اول سره سلام السلام علیکم، بیا به وایي چې عبدالرحیم ادخل، که هغه اجازه درکړه فبها کنیزه، او اجازت به درې واړې غواړي. هلته بشتره نه اچوي او نه به ورته د دلتې نیولي ډبه ډبه درې ځلې یا ټالۍ. دا مسنونه طریقه، دا مهذبه طریقه ده. ښه وایي باب بدء السلام دی کتاب الاستیزان ابتداء د سلام نه وکړه. ولې اول سلام ده بیا استیزان ده که نه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60. اوس على صورته تفسیر راته وکړه که نه یاره. الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ په خپل صورت باندې. په خپل صورت څه معنی؟ ضمیر کې دوه احتمال دي چې کوم ځای ګران یل د به منډه نه وهې که نه. ما ته اسانه دا هغه ورځې دي چې طالب لګیا وي پاڼې سر پړی، خو زه وایم چې خیانت ونه کړو ورسره ښه به. یو دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ په خپل صورت باندې. څه معنی؟ تام الخلقت، مستوی الخلقت، طول 80 غزه، پلنوالی 2 غزه، له ابتدا نه تر انتها. وای په انسانیت کې داسې سړی پیدا شوی ده چې اول نه 80 غزه اوږدي او 6 غزه یا 2 غزه پلني، بلکې تدریجاً غټیږي. نطفه علقه مزغه جنین بیا پیدا شي رضیع او بیا پسې په مزه مزه علی صورت په یو امتیازي صورت پیدا ک، تام الخلقت پیدا ک، مستوی الخلقت پیدا ک، 80 غزه طول 2 غزه پلنواله د ابتدا نه تر مرګ پورې نه په بدن کې اضافه شوی ده او نه په بدن کې تغییر او تبدیل راغلی. اوس پوه شو په دې باندې. او که داسې وکړو چې موږ ضمیر را آدم علیه السلام د مور رحم لیدلی ده، ولادت پې باندې راغلی ده نه، دا یو شی نه دی لیدلی. او که موږ وایو چې دا صورتهي ضمیر الله ته راجع کړو، بیا به معنا څه کوو چې الله پاک پیدا که آدم علیه السلام په خپل صورت، په هغه صورت چې کم صورت په علم ازلی کې دی الله په علم کې پروت و چې زه به آدم په دې طریقه پیدا کوم. علا صورته په صورت خپل، یعنی کم صورت چې د الله په علم ازلی کې او د مخلوق د پیدایش نه مخکې چې زه به آدم ابوالبشر په دې صورت پیدا کوم. اوس په دې پوه شو که نه؟ دا چې په کم صورت الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ، دا د الله په علم ازلی کې وکړه نه، او تقدیر علمی کې، تقدیر ازلی کې د پیدایش نه مخکې په عمقه طریقه پیدا کړ. نه د مور رحم لیدلی ده
نه چېرته ماشومتوب پې راغلی ده نه تدریجا غټېدل بلکې ابتدا نه یې روغ رمټ قوي قد او قامت او جسامت سره جوړ او پیدا یې کوی بس قال إذا بسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإن وی د فرشتو ته سلام واچو بیا غوږ کېږده چې دوی تا ته څه جواب درکوي نو دا به ستا او ستا د بچو تحیه او تحفه یو بل سره چې مخامخ کېږي فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله هلکه یو خبره بله واوره زمونږ او ستاسو په بدن کې تغییر او تبدیل راځي که نه راځي قد و قامت کې مخ اول خویا بیا گونجی شي ګیره توره بیا سپینه شي ملا نیغه بیا راکږه شي لیکن د آدم علیه السلام په بدن کې دا حالت راغلی دی امتیازي صورت ده که نه ده وی فرشتو ته سلام وکړه چې هغې څه جواب هغوی ته وعلیکم السلام وایي دا ستا او ستا د بچو تحفه شوه چې یو بل سره مخامخ کېږي یو به وایي السلام علیکم بل به وایي وعلیکم فذاك هو رحمة الله وكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعضها وی آدم علیه السلام بدن کې قد و قامت کې حسن او جمال کې تغییر او تبدیل نه راغلی خو د اولاد آدم په قد او قامت کې او په حسن کې او په جمال کې تر قیامت به تغییر او تبدیل او کمی روانه یل باب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا چې اول ګوره دلته خو اجازت راغلی مخکې کنه وتسلموا بیا سلام راغلی ده او موږ څه ویل چې اول سلام ده او بیا استیزان نو جواب څه کوي چې واو د جمع دپاره ده واو د مطلق جمع ترتیب دپاره یعنی چا کله چې ځئ دوه کاره به کوئ یو به سلام اچوئ بل به ځان تعارف ورته کوئ قطع لحاظ د دې نه چې اجازت مخکې ده که سلام خو د آقا مدني د عمل نه ثابته ده چې السلام علیکم محمد ادخلو معلومه دا شو چې اول به سلامي بیا به او دلته چې واو راغلی دا د جمع دپاره ده او د ترتیب دپاره نه وه فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم او که درته ویل چې زه لاړ شه سکور کې سړي نشته بیا روانېږئ وأذكى لكم الله ما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم اے لکه مسافرخانه وټل مارکیټ سرای اله وقال سعيد بن أبي الحسن إن دا سعید ابن حسن د حسن بصري ورور ده يكشف صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك خذو بصرونه او سینې لوڅې وې قال اصرف بصرك نو دا هغه ورته وایي سعید ابن حسن وایي چې کوم خذو سرونه او مخونه لوڅ دي سینې خو ته نه مخبل طرف ته وره خدای نه وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سر نظر کتهګه یعنی چې غل نه وړي مل دی وړي چې هغه سر نه پټي مخ نه پټي سینې نه پټي شا نه پټي خو ته مخ کتهګه نه سترګې کتهګه قال قتلت عمن لا تحل وقل هغه چانه نظر کتهګه چې ستا قتل ورته حرام دی وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين الله ته معلوم دی د سترګو خیانت د سترګو څه سنا ولا چې پردی خزه ته سړی د شهوت په نظر ګوري وقال الزهري بنظره الى التي لم تحد من النساء لا يصلح النظر الکه د یو ټکی ته وګوره زهري وای کوم جنې چې نابالغه ده خو د سه موټاګی ده خیسته ده دیاغه مواضع د زینت او شهوت ته قتل داسې حرام دي لکه د بالغه جنې لکه خدین لکه صدین لکه سولوین لکه کفین لکه قدمین د بالغه ته حرام چې یو جنې مشتهات ده نابالغه ده خو لکه موټاګی ده او خیسته ده مشتهات ده وی هغې تم قتل حرام دي زهري ویل وی کمې وینځې به چې مکه کې خرڅېدې او د چا به اراده د اخیستون او هغې تم قتل حرام و وبه قال حدثني الى اخره قال اخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النهر خلفه على عرض راحلته وكان الفضل رجل وضيا فوقف وزیان دا فضل دی عبدالله ابن عباس ورور ده کنه وزیان ډېر ښایسته حضور شاه سره کېنولی په وخت باندې دې وخت کې حضور ودرېد یوه ښځې استفتاء وکړه خلکو ته یې فتوې ورکولې یوه ښځه راغله د خشام قبیله وزیه ښځه هم ډېره ښایسته وه تستفتي رسول الله حضور نه د مسئلې تپوس کو فتوفق الفضل ينظر الیها فضل خو کشر و کنه حضور شاته ناست ده دا ښځې ته به یې داسې کتل ځکه حسن ته میلان د فطرت تقاضا ده حسن ته حاجي صاحب ته پوه شو په د شاته کسان پوه شوئ دا د حسن او د جمال خبره مې درته کوله وایي ښکلي دې پیدا کړه خدایه ته به څومره ښکلی چې مخلوق دومره ښایسته نو خالق ښکلي دې پیدا کړه خدایه ته به څومره ښکلی او زه دې د دنیا په ښکلو باندې وسومه
ما درته بله نسخه دلته نه ویلې چې یوه ښځه ښایسته یو هره ورځ په خپل خاوند حسن خرڅوي نو ته به ورته ووایې چې ستا په کتو کې څه جنت خو نه ده مه را باندې حسن روزانه خرڅوه زه دونه پیسې نه لرم ستا په کتو کې څه جنت خو نه ده ښکلي خو ډېر دی څه قیامت خو نه ده بله به ښکلې ښځه وکړم وایه واعجبه او دقه رنګې فضل تعجب وکړه د دې حسن ته فلتفت النبي حضور ورته وکتل والفنج دې وخت کې فضل دې ښځې ته ګوري نو حضور پاک د شاله ته مخې نه دا لاس هغه کو د فضل مخې داسې راتاو کړه دې بل طرف وایي فضله مه ګوره هلته ښځې مو ورته کتل که نه څنګه چې د سړي میلان وي دهسې د ښځې هله زنې نه یې ونیو زنې نه او مخې بل طرف ته واړوله دا استفتاء وه د ښځې وایي د خدای حج فرض شوی ده زما په پلار خو هغه ډېر بوډا ده په سورلی زه د هغه د طرفه حج کولی شم حضور ورته ویل او وکړه شه وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس في الطرقات وی ځان ساتئ د لارو په سر مه کښېنئ لارو باندې به نه کښېنئ قال یا رسول ما لنا من مجالسنا بد د دې څه مطلب رحمت الله یعنې صاحب زموږ حجرې نشته دیرې نشته بیټکې نه لرو موږ دپاره خلاصی نشته بل ځای نه لرو چې هلته کښېنو ځکه موږ په لارو کښېنو نتحدث فيه هلته خپلو کې ګپ شپ لګو قال فاذا ابیتم نو چې هر کله د منلو نه انکار کوئ د نه کښېناستلو نه څه کوئ او کښېنئ الا المجلس د مجلس نه انکار نه کوي چې کینو بل ځای نشته نو فاعطوا الطريق حق د لارې حق ورکړي د لارې قالوا وما حق الطريق یا رسول الله قربان د لارې لا څه حق وي د لارې حق غض البصر ښځې به تېرېږي هغې ته به نه ګورئ کف الأذى یو موزي شی پروت هغه به لرې کوئ ورد السلام چا درته سلام وکړو علیکم به وایي امر بالمعروف نهی اله باب السلام من اسماء الله واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها احسن منها ردها څه معنا ده السلام علیکم تاسو د الله روغ رمش صحیح سالم په امن کې لري ته ورته وعلیکم السلام الله دې تام په امن او سلامتیا کې ورحمت الله وبرکاته ډېر نیکۍ شوې او کدا رحمت الله وبرکات نشي ولې وعلیکم السلام کم سے کم جواب خو ورکړه کنه وبه قال حدثنا الى اخر عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل دا کومه زمانہ وا چې تحیات له مشروع شوی نه ول السلام على فلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوجهه وقال ان الله هو السلام فاذا جلس تاسو چې وایي السلام علی الله په خدای د سلامتی یو ودی الله بندگانو الله خو سلام ورکون کېده د هغه ذات خو د هر قسم بدمنۍ نه پاک ده داسې مه وایئ چې السلام علی الله الله فليقل التحية لله والصلاة والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك سبب كل عبد صالح في السماء والأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء بیا چې کومه دعا دې خوښي اللهم ربنا اللهم اني ظلمت نفسي اللهم اني اسالك العفو چې کومه کوي هغه بیا وکړه باب تسلیم القليل على الكثير غرض امام بخاری داره چې یو کم تعداد د یو زیات تعداد کم تعداد والا به په لوی جماعت باندې سلام اچي یو جماعت د لسو روان د بل د 500 نه ولال د یا ناس د روان د لسو والا به په دې باندې وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير ګوره ماشوم په غټ باندې والمار چې کوم سړی روان د په ناس باندې او چې کوم لګ دی په ډېرو سلام باب يسلم الراكب على یو سړی په گاډي یا او خاص باندې ناس د بل پیادل دا ناس په پیادل سلام چې ادب تقاضا ده نه وبه قال حدثنا الى اخر قال اخبرني زياد انه سمع سعيد مولى بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير باب يسلم الماشي على القائد وبه قال حدثنا إلى آخره قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير باب يسلم الصغير على الكبير وقال إبراهيم ګوره دلته داسې ونه ویلې چې حدثنا ابراهیم دی استاد قال ابراهیم ویل یو خو مخکې قال خلیفه کې مې ته خبره کړې وه علامه کرمانی وی دلته ځکه قال ابراهیم ویلې ده چې دلته د امام بخاري د ابراهیم سره دا روایت په طریقه د مذاکرې ته نه اورېدلی ده نه ده اورېدلی سماعت بالکل نه ده شوی لیکن ابن حجر په باندې رد کړی چې دا کرمانی غلطي کړې ده
توهمان د سره ملاقات هم شوی ده سماع هم شوی ده خو چې د خلیفه په شان ته کشر و نو ځکه دلته دا روایت په طریقه مذاکرې اخیستې ده. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير باب افشاء السلام. افشاء څه ته وایي؟ مروج کول، عام کول، خورول د سلام. څومره چې ډېر کېدی شي. ابن عمر به روزانه نافع ځان سره کوم مسجد د مدینې بازار هغه به د صاحب څه اخلي خرڅوي وینا هلته خلک ډېر د سلام وجوز ثواب هم ډېر وشي. السلام علیکم السلام علیکم دغه دپاره. وبه قال حدثني نافع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بآيات المريض واتباع الجنائز وتشميت العبث ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسمين ونهى عن الشرب في الفضة ونهى عن تخطم الذهب وعن ركوب المياسر وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. دا مخکې تېر د شابه. والسلام للمعرفة وغير المعرفة. تا ته وی سلام اچو په مسلمان باندې که تا تعارف او تعلق ورسره وي و غیر المعرفه او کستا تعلق او تعارف ورسره نه کوي پیژنې نه پیژنې مسلمان د سلام ورته اچو. وبه قال حدثنا الى اخي عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام. اي الاسلام د اسلام په اعمالو کې کم عمل بهتره ده؟ وی دا چې بچا روټي وخوري هوا مخواس او سلام اچي چې پیژنې او کینه به دا بهترین اعمال دي په اسلام کې. وبه قال حدثنا الى اخي عن ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم ان يرجل اخاه فوق ثلاث ينتقيان فيصد عن هذا ويصد هذا. او چې د دوه سره ورانه ده چې کله مخامخ یو دی خو مخ وړي بلبل خو بهتر هغه د یبدا بالسلام چې اول سلام واچي. باب آیت الحجاب. چې کله د پردې آیات راغی د حضرت زینب بیبي واده معامله وکنه مخکې تیر د شپږ ځله نکاح کې تیر د او طلاق کې تیر د. اخبرنا عبد الله ابن محمد اسماعیل رحمت الله قال نو دلته به د حضرت زینب واقعیت تیر کې دی واده چې په دې کې خلک راغلي روټۍ خوړه انسوي او په کومه کمره کې چې ناوي بیبي ناسته او مخې دیوال ته زینب بیبي بام دې کې به نو چا ډوډۍ خوړه او دوه کسانه سو غب شپې لګو حضور به پاتې د لاړ دی پوی نشو اخر آیات دې پر دې راغی. قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه كان ابن 10 سنين فمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه فقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته وكنت اعلم الناس بشان الحجاب حين انزل. د حجاب د پردې آیاتونو نه ټول نه زخه خبره زما مخکې نازل شوې ده. وقد كان ابو المكاوي يسالني عنه وكان اول ما نزل فيه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم چې واده وکړ رسول الله زینب بنت جحش سره اصبح النبي بها عروسار چې حضور دی واده زلمه او ولیمه ورکوله صحابه راوغوښته نو دلته مسلې دي کنه چې تر څو چا غوښته نه ورځې بنه چې روټۍ دی وخوړی سارېږي بنه د پخېدو نه مخکې به ورځې نه هله شه. فاصاب من الطعام ثم خرجوا وبقي منه رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه المكسى ډېر کېناسته ډېر ا دې لپاره حضور پاتې د سدي پوه شو پاتېږي. د عایشې ابۍ د دروازې درشل ته راغی یا لږ تاسو په دې پوهې ملک تنویره چې حضور به کومه بیبي په نکاح کړه شپه به یې ورسره تېره کړه ناوې سره سهار به ټولو بیبیانو ته ورغی د هرې بیبي دروازه کې درشل یو لاس به په یو بل السلام علیکم کیف تی کې هغې به ورته وعلیکم السلام ورحمت الله قربان تاسو باندې شپه ښه تېره شوه هغه ناوې بیبي ښه وه وایي 3 وارې په دې ورځې په بیبیانو چکر دې دپاره ووهه چې دا سړي لاړ شي خو هغې ناست په آخري ځل آیاتونه یا ایها الذین آمنوا ثم ظن رسول الله صلی الله علیه وسلم انهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على بيننا وبينه هم جلوس لم يتفرقوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة فظن ان قد خرجوا فرجعت معه فإذا هم قد خرجوا فانزل الحجاب فضرب بيني وبينه ګوره اندغه مطابقت ترجمه د دې وخت د پردې آیاتونه رااله یا ایها الذین آمنوا لا تطلوا بيوت النبي. وبه قال حدثني يا اخي انس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ودخل القوم فتوعموا ثم جلسوا يتحدثون فاخذ كانه يتهيأ للقيام فلم يقوم فلما قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فاذا القوم جلوس ثم انهم قاموا فانطلقوا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت ادخل فالقى الحجاب بيني وبينه وانزل الله پردې را جوړند کړه
وبه قال حدثني الى اخره ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب النساء قربان بی بیانو ته وای چې پرده کوي قالت فلم يفعل وكان زوج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا الى ليل قبل المناصع مناسع د کجورو په باغ کې دی او د اسماتي ځای خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرأى دا د قد نه ډیره اوچته و د مسلمانانو مور عمر ولیدله ورته وایي عرفتو کې یا سودته سودې ما وپېژندې حرصا علی ان ینزل الحجاب عمر د اواز دی وجه نه وکړه چې خدای نو ته خو د پردې آیاتونه چې دا د مسلمانانو میندې دي چې د چا نظر پرې ونه لګېږي باب الاستئذان من اجل البصر وایي خدای او رسول چې د اجازت غوښتل فرض کړي دي چې چا کور ته ځي اجازت غواړه د مهذب په شکل کې ورشه بې تهذیبه وبا ناګهاني وبا په شکل کې مو ورځه دا د حفاظت د نظر دپاره چې ستا نظر په دې کور کې په یو اجنبي او نامحرمه ښځه باندې ونه لګېږي وبه قال حدثنا الى اخر عن سعد بن سعد رضي الله عنهما قال طلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به راسه فقال لو اعلم انك تنتظر لطعنت به قسم په خدای که ما ته پته و چې ته راګورې نو په دې سلایي مې په دې سترګه ویشتې چې سترګه دې وتې ویله د اجازت چې خدای فرض کړی خو همدې دپاره چې دروازه کې ګورم چې په کومه ښځه د نظر ونه لګي دا یو ټکی د پرېښود ما درته ویل سفیان ابن عیینه وایي زما استاد زهري وایي ما ته دا حدیث داسې یاد ده لکه تاسو چې هغه وخت موجود وئ یعنې د محسوساتو په شان راته یاد ده هېر کړی مې نه ده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعد حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الک رحمت الله دا سړی مې درته ښودلی و څوک د مروان گورنر پلار و بوډا و خدای عادت و پس ته مسلمان شوی یم د خو ښه سړی نه و حضور طایف ته وشړل فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقة بمشاقص فكأني ينظر اليه يقتل الرجل لیطعنه چې پر سترګه باندې پرې مشقص باندې وولي غشي باندې وای چې څوک د چا کور ته ګوري ګوره زین الجوارح د انسان بدن کې اعضا و اندامونه سترګې غوږونه لاسونه خپې دا ټول جواسیس دي جاسوسي کوي عورت اندام مخصوصه ته سترګې یو ښځې ته وګوري وا دا څومره ښایسته ده بیا ورسره په ژبه خبرې وکړي وای دا خبرې څومره مزېدارې دي په غوږ یې خبرې واوري لاس ورباندې ووهي دا څومره پسته مسته ده بیا عورت ته وایي چې اوس ورځپې نو بیا عورت ته مخصوصه یا د دې جاسوسانو تصدیق کوي بالفعل زنا شروع او یا تکذیب کوي چې انی اخاف الله به قال حدثنا الى اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره واړه ګناهونه یا لکه تاسو نه دی ویلې چې نظر به شهوتن لمس به شهوتن تقبیل به شهوتن تفخیص دبتن په نظر سره حقیقي زنا ته دا څه دي صغیره دي دا څه دي صغیره دي کنه قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من الدنيا ادرك ذلك بس الله ازل کې لیکلي د اوس کته وایي چې په ازل کې لیکلي چې دا سړی به زنا کوي خدای بیا ته حد ولې ورکوي نو ته به دا ووایې چې د تقدیر دا مسله اجباري نه وه فقهاوی قید اختیار ورسره ده د الله علم ازلی ابدي سرمدي قدیم ده که نه ده الله ته پته وه مخکې له وجود د ګلدین نه 50,000 کاله مخکې چې ګلدین به زه پیدا کوم او دا چې بالغ شي دی به فطرت خرابي سحر به د کور راوځي او د بندو بازار کې چې د ښځې مارکیټونه د یوې ښځې او بلې ښځې ته به ګوري نو دا خو په خپل اختیار باندې ګوري دا خدای جو سزا ورکوي دا ځکه ورکوي چې دا د تقدیر قید اجباري نه و اختیاري والته اختیار ورسره لیکلی ده عورت یا تصدیق کوي بالفعل زنا وکړي چې د ښځه ښایسته ده بیا خو په کار ده زنا و یکذب یا تکذیب وکړي چې انی اخاف الله اجازت که غواړې سلام که اچوي السلام علیکم عبدالرحیم ادخل چا جواب رانک بیا وی السلام علیکم عبدالرحیم ادخل بیا جواب دریم بیا روان شو او که ښځو ویلې چې څوک نشته زه تپوسونه به ترې نه کوي چې خورې یو پیاله چای خو به دې رالیږلی او زه به دا حجره کې کښېنم خورې دا خاوند دی چې دا کیسې پرېږده ستا په زړه کې به هغې ته بیماري پیدا شو د هغې په زړه کې به هله شه دا سلم ثلاثا و تکلم دې باندې پوه شوئ دا اوس ګوره دا دارالحدیث ده قانون دا ده
زرا دننه شمه دلته سلام واچوم د ناستې ځای اخري بیا چې د منځ ته ورسم بیا مې السلام علیکم بیا چې آخر ته ورسم السلام مجمع به چې غټه وه یا داره چې اجازت به یې غوښته السلام علیکم ادخلو 3 وارې او چې خبره به یې کوله 3 وارې به دا یې هره خبره مکرره نه ده کړې تکرار شنی ده کومه خبره به چې علیشانه محتم بشانه وه او صحابه به په اول دویم ځل پوه نه شو تبایې مختلف دي نو بیا به یې 3 وارې وکړله وبه قال حدثنا إلى بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجالس نصاري جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر 3 فلم يؤذن لي فرجعت وقال ما منعك قلت استأذنت 3 فلم يؤذن لي فرجعت وقال عمر وتل تمار غوخته ولې رانه لوي ز سیب رالم 3 وارې می اجازه غوښته تاسو رانه کې بیرته لاړم او حضور ویلی دي چې اجازه 3 واره ده عمر ورته ویل تقیمن علیه بین لا تقیمن یا خو ته پر خپل خبره ثبوت راوړې چې دا ستاده خېټه نه دا کنه دا تا اوریدل ده وی خصیدا امنکم احد سمعه من النبي تاسو کې زوشته چې دا حدیث حضور نه اوریدل چې علی سیزانو سلاس ابی ابن کعب ورته ویل ګوره من ټول اوریدل خو من کې کشر چې دا ابو سعید دی بدر سره لاړ شي فكنت اصغر القوم صحابه کې د کشر وای ما سره لاړ عمر ته ویلې چې بالکل ما د رسول الله نه اوریدلې دي چې الاستیزان وسلاس وای خدای عمر د صحابي په خبره کې شک ولې وک د صحابي په خبره کې چې ورته ثبوت راوړه وای اراده عمر تثبت د عمر اراده تحقیق کولو لا ان لا يجيز خبر الواحد دا مطلب نه و چې خبر واحد نه قبله او بلکې د دې خبره تحقیق کو چې دا حقیقت د کنه ده باب اذا دعي الرجل فجاء هل يستاذن وزت تاسو هم رحمت الله ورشه ناظم راوله مثلا واستمه ولې غلې امدا استیزان شو کاغه بیا دلته اجازه نه غواړم ضرورت نشته او که غواړي دا د مزید ادب تقاضا ده وقال سعيد الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اذنه دا اجازت دا څوک د چراو غوخته امدق اجازت شو به قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال ابا هريره الحق اهل الصفه ابو هريره ورشه د صفه طالبان ما ترا ول وې زه ډیر خبر شوم چې دا یو پیالي شو دی لزه په مول سمزو وګم او ما ته وې صفه طالبان خو د سلو نم ډیر دي خو زرا می واسطه اوس ګوره صفه طالبان کی اجازه ونم غواړي د ابو هريره لګل د اجازه تور پسې صحیح ده ویراله حضور ته فوجد لبنا فی غدا نو چې ما فاذن لهم فاستاذن خو غي بیام ادب احترام اجازه وغوښته رسول الله مبارک اجازه ورک او ټول باندې هغه شو د وسکلان باب تسلیم علی الشریان الک ماشومان باندې سلام اچول د شفقت او د ترحم او د محبت علامه د نبی پاک وړو وړو ماشومان سلام اچول وبه قال حدثنا الى ابن انس مالك رضي الله عنه انه مر على الشريان وسلم عليهم وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب تسلیم الرجال على النساء والنساء على الرجال سړی په خزو په سړو باندې سلام علیک یو مسله یاد ده ته وصل د بازار ته پردو خو دومره خو بدی وي سندل بدر بسراوه هغه زنانه چې په یوځای کې ناشتي یا لسیر می بوډیګانې دي محل شهوت نه دي یا هغه زنانه چې ځوانان هم دي بوډیګان هم دي خپل هم دي پردیم دي ستا محارم مور خور خزه لور ته په وخت د سلام کې مقصود به ذات خپل محارم وګرځي نو قصدن په پاوی باندې سلام شي او زمنن او تبان په دې نور زنانه او خزم دا مساله ده خزي سړو ته چې یا بوډاګان سړی وي محل شهوت نه یا په مجلس کې څوک ناشتي محارم غیر محارم نو خزه به قصد اراده د خپل محرم او کې زمنن په نور مله به قال حدثنا الى اخره عن سالم رضي الله عنه قال كنا نفرح بيوم الجمعه قلت ولما قال كان وډیر به خوشالي دو یو بوډای زنانه و هغه به غریب څه پیسې جمع کړي وي او د جمعې په ورځ به موږ ته حلوا جوړوله د چکندر بیخونه وربش او د غبینو نه وای موږ بچوارلو موږ ورته سلام وکړو السلام علیکم په موږ به په مړه کې ټالوا خوړل قال ابن مسلمة النخل بالمدينة فتأخذ من أصول السرق فتكره في قدر وتكركر حبات من شعر او لپاسه به باندې یو څو دانې وربشم واچولې او غبین چې موږ به د جمعې منځو کلاړو به فتقدمه الینا نسلم علیها ګوره بوډۍ ته سلام اچولې بیا به موږ ته حلوا کې خو د فنفره من اجله موږ به د جمعې ورځ ته د حلوا د پارم خوشاله دو وما كنا نقیل موږ به نو د کېدو قیلوله بم نه کول او روټي بم نه خوړل الا بعد الجمعه به قال حدثنا الى اخره عنه من عائشه رضي الله عنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأك السلام تا يقرأ کې سلام تا باندې سلام اچي قالت قلت وعليه السلام ورحمت الله ګوره جبريل پایشي ابي سلام اچولای دا ترى ما لا نرى قربان ته خو ویني زه خو نه وینم تريد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس